دا او د الله د حکم ته انتظار دی او څومره سونه کاله پکې تیر شو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم علامات ښودلي وو چې خلک به د مور پلار نافرمانه شي، هماغه خبره موږ تاسو نن سبا په خپلو سترګو باندې وینو. هر پلار ته پته چې زما د بچي الا ماشاءالله ډېر کم به داسې وي د واده نه مخکې خو ټول ښه وي، ډېر پکې خراب وي خو ټول ښه وي، خو د وروستو د حالاتو پته لګي او د بچي خدمت هغه وخت کې پته لګي چې پلار بوډا شي او پلار کمزور شي، مور پلار کمزور شي، نو بیا د بچي د خدمت پته لګي چې ورګه دا بچی تابعدارو او دا بچی زما څنګه دی، دی زما د هغه احساناتو چې ما ځان له څه نه کول او دله به مې کول او ځان له به مې سړه خوړل او دله به مې ګرمه راړه او ځان باندې مې پروا نه وه کومه مې تبه وه کومه مې ټوخی و، خو وطن به او ما به د خپل بچي دپاره د ده د خواهشاتو د پوره کولو دپاره او دغه رنګ یې د ده د خوشحاله ساتلو دپاره ما په ځان شپه ورځ یو کړي وو. او اوس دا بچی د ده د امتحان پته لګي به اوس چې دا بچی د ښه روغ دی، ده سره ښه پیسې هم شته، دی روغ رمټ هم دی، دی اوس زما خدمت کوي که نه. ځکه چې کله پلار مور په بدن باندې روغ وي، چاته محتاج نه وي، پیسې ورسره وي، نو بیا د هغې بچو ته څه ضرورت راځي. خو د خدمت پته او د بچي پته کله لګي چې کله پلار بیمار شي او کله پلار کمزور شي، نو بیا د بچو پته لګي چې ورګه د پلار کم خدمت کوي.